فرق ده په دې عشره کې یو عمل یو بدعي عمل کیږي او چې بدعت قبیحه او مقبوحه او شنیعه مردوده بدعت ده هغې ته منګه بدعت د قضا عمره وایو. په آخري جمعه باندې مشایخو بازو کړي دي ځینې خلک هغې ته د بدعت نسبت کوي وایي دا یو نوی کار دی په دین کې او چا بیا دغه یو جمعه د ټول کال د قضا جمعه ګرځولې ده چې خیر دی بس منځونه به نه کوو او په آخري جمعه باندې به قضا عمرې وکړو او بس د ټول عمر هغه قضا او د کال قضا به پرې راوګرځي. نو دا دواړه خبرې غلطې دي. که څوک یو ښه کار ته بدعت وی او ناروا ورته وی نو دام ښه خبره چې هر قضای عمرې په هر نیت باندې دا جایز ده. داسې نه دی ویل پکار نه داسې ویل پکار دی چې هر قضای عمرې دا مستحب ده. هر قضا عمرې بدعت هم نه ده. بعضی صورتونو کې قضای عمرې دا واجب ده او بعضی صورتونو کې قضای عمرې دا مستحب ده. او زمونږ جمله اساتذه او جمله د اهل سنتو د مشایخو په دې باندې معمول هم دي چې هغې د قضای عمرې د استحباب قایل دي. اول دا الزام دی مونږ اهل سنتو باندې چې وی دی وای قضای عمرې د رمضان المبارک په میاشت کې آخر جمعه باندې قضای عمرې وکا دا مخصوص عمل وکا نو په دې عمل باندې د اویاو کالو د لس کالو د ټول عمر قضا او منځونه راګرځيږي. دا مونږ اهل سنتو باندې لوی الزام دی. نه زمونږ جمله د اهل سنتو مشایخ د دې قایل دي چې په دې مخصوص عمل باندې د ټول عمر قضا منځونه راګرځيږي. نه زمونږ جمله اساتذه د دې قایل دي چې په دې مخصوص عمل باندې د اویاو کالو د لس کالو منځونه راګرځيږي. دا مونږ اهل سنتو باندې د دغه معاندینو اهل دیابنو طرف نه یو بی بنیاد الزام دی. بالخصوص په دې نظریه باندې په دې نیت باندې چې څوک قضای عمرې دا مخصوص عمل کوي چې په دې باندې مونږه د اویاو کالو د لس کالو د ټول عمر منځونه راګرځو. امام اهل سنت فرمایي فتاوی رضویه کې په خپل باندې مونږ د دې رد کوو. امام اهل سنت فرمایي چې دا عمل دا بدعت قبیحه دی. مومن مسلمان ته د دین اجتناب پکار دی او دې باره کې چې څومره روایات راځي چې په هغې کې د لس کالو ذکر دی د هغې کې د اویاو کالو ذکر دی نو دکه عقلا او نقلا دا باطل روایتونه دي منګړت روایتونه دي. امام اهل سنت په مراد کړي دي مولا علی کاری په مراد کړي دي او زمونږه څومره چې کلهم اغا مشایخ د اهل سنت دي جمله اساتذه دي نو د دې روایت مونږ خپل باندې رد کوو. نو مونږ باندې چې څوک الزامات کوي دا مغز دروغ دي دا بے ځایه او بے جا الزامات دي. رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو دغه معاندینو دغه دجل او فریب نه خپل زمان کې وساتي. او پاتې د قضای عمرې د مسلې وضاحت نو هغه داسې دی چې ابتداءً قضای عمرې دو صورت دي. یو قضای عمرې واجب ده او دویم نمبر قضای عمرې دا مستحب ده. قضای عمرې واجب داسې ده چې یو انسان دی هغه څه منځونه کړي دي او څه منځونه ته فوت شوي دي څه منځونه ادا کړي دي او څه منځونه ته نه پاتې شوي دي خو په دې باندې یقین دی چې زمانه منځونه فوت شوي دي پاتې شوي دي رانه نو په ده باندې دا پاتې منځونه دا فوت شوي منځونه راګرځول په دې انسان باندې دا واجب دي دا ضروری دي. دویم صورت پکې دا دی چې انسان په ټوله زندګۍ کې منځونه ته پاتې شوي او فوت شوي نه دي منځونه یې کړي دي خو سره د کراهت نه یې کړي منځونه ته پاتې شوي نه دي خو د فساد وهم پکې پیدا شوی نو بیا په دې انسان باندې منځونه راګرځول دا مستحب دي بلا کراهت. عمدک وجدا چې زمونږه جمله اساتذه کرام زمونږه جمله
او ټول مشایخ د اهل سنتو هغه وایي چې یو کس منځ کړی دی خو مال کراهت کړي د کراهت سره کړي دی او یا پکې د فساد وهم پیدا شوی دی دله پکار دی چې دی اوس قضای عمری کوي او دا منځونه په داسې طریقې سره ادا کی چې بلا کراهت وي د فساد دا وهم ته ختم شي او دی مطمئن شي خود دې در راګرځولو د پاره زمونږ اساتذه وی مشایخ اعظام فرمایي چې د دې راګرځولو د پاره څه خاص وخت متعین نه دی څه خاص زمانہ متعین نه ده بس کلم چې مؤمن مسلمان ته وخت ملاویږي پکار د چې خپل قضا منځونه بلا کراهت اگر او ګرځي بیا په دې سلسله کې صاحب د فتاوا علمگیری لیکلی بعد صلاة الفجر والعصر د سحر د مون نفس د مازیګر د مون نفس مرا ګرځو باقی چې کلم را ګرځي کلم تا ته وخت ملاویږي بیا تخپل منځونه بلا کراهت اغا قضا کول شي را ګرځول شي او بیا د دې قضا عمره متعلق چې کومه مستحب ده بیا ټول جمله فتاوی لیکلي دي وقد فعل كثير من السلف لشبهه الفساد وې دا عمل چې دی دا ډیرو د سلفنا دا منقول دی ځکه چې په دې کې شبهه د فساد دا غي د ازاله د پاره دا عمل ډیرو سلف کړي زمونږه مشایخ هم کوي څومره د اهل سنت او مشایخ دي پیران صاحبان دي او څومره جمله اساتذه دي اغیم دا او بیا په دې باندې حواله ما سره فتاوا شامیشتم دا مسله پکې شته دا فتاوا علمگیری خلاصۃ الفتاوا فتاوا سمرقندی تحتاوی شریف بحر الرایق او وغیرہ د دې اهل دیابنو کتابونه ما سره شته دي چې اغیم د دې قضا عمره قائل دي د دې مستحب صورت باقی چې کوم الزامات او بدعات تی پکې مونږ په خپل باندې پاغیرت کو زمونږ اساتذه پاغي باندې رد کی نه زمونږ پاستانو کې دغه بدعات دا کیږي مونږ په خپل باندې پاغي باندې ردونه کو او بیا خاص کر امام اهل سنت اعلی حضرت عظیم المرتبه امام شیخ احمد رضا خان کندهاری علیہ رحمت فتاوا رضویہ کې سمرا په دې سلسله کې چې بدعات کیږي امام اهل سنت په خپل باندې داغه نشاندهی کړی دا پاغي رد کړی دی او که بیا هم څوک خاص کر په دې عمل باندې څوک رد حق قضا عمره تم بدعت وای نو بیا به زه د هغې په استانو کې وښیم د هغې د مشایخو نه به یې وښیم چې هغې په خپله باندې دا معمول کوي دی طریقه ده نو ولې بیا هغه ستاسو مشایخ او اساتذه بدعتیان نه دي او د الزام صرف په موږ باندې لګي او دا کم بدعت عمل چې په دې کې کېږي دا یو کالو د لسو کالو په نیت باندې چې څوک قضا عمرې کوي امام اهل سنت ورته خپله بدعت وایي مونږ ورته خپل بدعت وایو زمونږ مشایخ ورته خپل بدعت وایي زمونږ اساتذه کرام هم وایي چې څوک په دې نیت باندې قضا عمرې کوي چې دا یو کالو لس کالو منځونه پرې راګرځي دا بدعت دی نو مونږ په خپل دغه بدعاتو قایل نه یو رد پې کوو او څوک چې مونږ باندې د دې باوجود هم څوک ردونه کوي رب ذوالجلال دې ورته هدایت نصیب کړي او که هدایت په قسمت کې نه وي رب ذوالجلال دې مونږ په خپل زمان کې